ننم زمونږ په پښتنو کې داسې خلک شته چې ښځې خرڅوي ته به وایې چې نه خرڅوي قسم په الله چې خرڅوي یو سړی چې خور لور چاته ورکي او هغه ته ووایي چې ما ته 1 لک 2 لک 10 لک روپۍ راکا دا ته په کوم دین کې دا پیسې اخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې آزاد انسان خرڅ کو دغه عبادت که حج دی که عمره ده که زکاتونه دي که منځونه دي که ذکر اذکار دي که تکبیر اوله سره جمع دي که د مور او پلار سره ښه اخلاق کول دي که صدقه ورکول دي دا یو عبادت نه قبلیږي آزاد انسان موته خرڅو خپل لور خرڅو خپل خور خرڅو ځان خبر که پښتونه ده د ګناه خبره ده پیسې تی والی او هغې باندې ته به غیرت اوړه راوړي پیسې تی والی په هغې پیسو باندې بچي ته واده کې څه کې وایي زه بچي ته واده کوم نو لور ورته خرڅې ستا د لور او ستا د غوا څه فرق شو ستا د لور او ستا د اسبابو څه فرق شو ستا د لور او د خرې څه فرق شو خره او غواګانې او میخې هم خلک خرڅوي او تا لور او خور هم خرڅه کړه دا اسلام نه دی اسلام وای چې لور په عزت باندې چاته ورکا که خپل دې څه وس برابرای خپل ورته څه واخلا که وس دې نه پروا نه کوي جهیز به ورته خاون کورو کی خو لور خرڅوه مخه یا داسې خلک شته دی وایي هغوی په ټریلي اخلي د ظالم بچي هلکه دا خو چې 2 لورګانې راوړي 2 ټریلي دي شولې مزې دي چې یو بیا چې شپږو 8 لورګانې راوړلې 8 ټریلي شولې مزې به دي دا دین دی لور خرڅوي وایي ټریله راته راوله لور خرڅوي وایي 10 لکه روپۍ راته راوړه کم خواته روانې پښتونه تا غوږونه را بوڅ کړي دي سترګې دې برګې کړي دي څه کې زه پښتون یم مرګ تا ته په کار دی چې ژوندی په ځمکه باندې ننوځي تاسو ته وایم دا پښتونه چې لور خرڅه کړي خپله خور څوک خرڅه کړي پیسې پې والي پیسې بیا ته خوري زهر دې ستا دا پیسې شي دا څومره د ګناه کار کوې ته که پښتو غیرت درکړي نو لور ته د کور نه سامان واخلو په عزت باندې واده کا او ستا زوی پاتې دی د واده نه د واده بندوبست به الله جل شانه برابري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واورا 3 خلق دي عونهم علی الله چې امداد الله جل شانه په ځان باندې لازم کړي دي دا غوی مرسته الله جل شانه په ځان باندې لازم کړي دا المکاتب الذي يريد الاداء یو هغه قرضدار چې هغه دا اراده لري چې زه به دا قرض د خپل سړي ته ور حواله کوم الله جل شانه فرمایي د مرسته به زه کوم مکاتب دا غلامان وو هغوی به دا قاصر لیکل وکړه چې په 1 لک روپۍ باندې زه آزاد شم خو ما ته موقره زه به مزدوري کوم تا ته به 1 لک روپۍ برابرې کم هم قرضدار دی تم قرضدار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل شانه په ځان د قرضداري قرض ختمول لازم کړل خو چې په زړه کې د ورکړه اراده یي په زړه کې دا اراده یي چې زه به قرض ورکوم الله جل شانه فرمایي دا قرض به زه ختموم والناكح الذي يريد العفاف او دویم واوره زمونږ دې جملې سره کار دی او هغه ځوان نکاح کوونکې هغه بوډا نکاح کوونکې هغه زلمی نکاح کوونکې یرید العفاف چې دا په نکاح سره اراده لري د خپل شرمګاه د حفاظت د پاکوالي اراده لري نکاح د څه دپاره کوي دا زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی نکاح د څه دپاره کوي دا د ابوبکر د عمر د عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین د دوی سنت دی یا الله چې زه د نکاح په وجه باندې د ګناه نه بچ شمه الله جل شانه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عونهم علی الله د دوی امداد په الله جل شانه په ځان باندې لازمي کړی دی چې دغه نکاح کوونکی که په نکاح کې قرضدار شي که تا نکاح وکړل او غریب شولې د نکاح په وجه باندې نو الله جل شانه فرمایي زه به دې مالداره کم ځکه ما دا وعده د تاسو سره کړې تفضلا والمجاهد فی سبیل الله او دریم نمبر چې الله جل شانه دغه امداد په ځان لازمي کړی دی هغه مجاهد دی نر بهادر چې د الله جل شانه د دین د کلمې د لوړوالي لپاره جهاد کوي دغه مرسته به الله جل شانه کوي تاسو ولیدل په افغانستان باندې 45 ملکونو حمله وکړه څو تاسو چې راشمار کوئ 1 2 3 4 5 خو ته رسېدل هم ګورې سخت دي او 45 کم ملکونه په شمول د امریکې خپل امریکا څو ریاست ده امریکا خپل څو ریاست ده څو ملکونه دي امریکا دا یو ملک نه دی
چې صرف د واشنگټن او نیویارک نوم دی اورېدلی